नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम मुसलमानानो, دا ویډیو زما مخې ته راغله د پرویز خټک دا ویډیو ده. په دې کې دا سوی تاسو اول نمبر د دې دا خبرې واورئ. زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए, मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो, तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहे हैं। محترمو پرویز خټکو په دې ویډیو کې دا خبره وکړه چې دا غلطه خبره ده چې خلکو وږي دي او دغه رنګې چې کوم دی زما په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی ماته یو کچه کور راوښایه، د خټو کور راوښایه. نو والله عالم چې دا پرویز خټک دا په کومه دنیا کې دا بیان کړی دی او په کوم ځای کې دا خبرې کړي دي او په کوم ځای کې چې کوم دی دا ډوزې پاسول دروغې ویلي دي چې راشه وږي خلک ماته راوښایه او کچه کور ماته راوښایه. پرویز خټک دې پخپله وایي، که په پېښور کې وایي، که په مردان کې وایي، که په درګۍ کې وایي، که په ضلع سوات کې ضلع دیر کم ځای چې هغه دا پخپله چې کوم دی وټاکي خپل کلی دا خپل کلی دی پخپل دا وټاکي چې آیا هلته کچه کور نشته او که نشته دی او هلته غریبان شته او که نشته دی. خلک چې کوم دی یقین وکړه به داسې بد حالات کې دی چې زه تاسو ته ویلی نشم. او دا خبر خو دنیا ته ښکاره ده لکه دا داسې پټه خبر خو نه، دا پټه خبر خو نه ده. ځای په ځای باندې څومره غریبانان دي چې سو د ډوډۍ چې کوم دی هغه درک نه مومي. دغه رنګې که د خلکو آبادو کورونه ته وګورئ بې شمار چې کوم دی کورونه داسې چې کوم دی د خټو کچه کورونه دي. او پرویز خټک دغه خلکو ته دروغ وایي. په اسمبلۍ کې دومره څوک نشته دی، په دې کې خو پښتانه هم شته دی، په دې کې خو د خیبر پښتونخوا کسان هم شته دی. هېڅوک ورته دا نه وایي چې دا ته څنګه ګډې وډې وې او ممکن ده چې چا جواب هم ورکړی وي، خو افسوس کوم په داسې منافق او دروغجن باندې چې داسې ګډې وډې وایي چې دا په خپله چې کوم دی لږ په خېټه موړ دی ته را ټول دنیا چې کوم دی مړه ښکاري. داسې خو نه ده. هر سړی چې کوم دی داسې په یو د لوږې د وجې چې کوم دی پریشانۍ کې دی، غم کې دی او داسې د ګرانۍ ته موږ ګورو او د ملک د حالاتو ګورو په کوم طرف باندې ملک روان دی او دا چې کوم دی په اسمبلۍ کې داسې ډوزې پاسې دروغ وایي. نو محترمو فیصله په تاسو باندې ده، خو د دغې دروغجن او د دغې شرابي دا دروغ ما ستاسو د وړاندې کېښودله چې داسې یو دروغجن انسان چې کوم دی چې کلم په رڼا ورځ باندې چې کوم دغه دروغ وایي نو هغه مال چې ستاسو د وړاندې کېدم چې تاسو د دې هغه اصلیت معلوم شي. الله رب عزت ته موږ داسې دروغو او د غلطو خبرو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.